بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو محصلینو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه وروسته زموږ د نن ورځې درسي موضوع په دماغي موضوع باندې متمرکزه ده. که چېرته موږ د دماغ برقي پوتنشیل د EEG د ماشین په واسطه د یو کاغذ په مخ باندې ثبت کړو، دغه موضوع د یو ګراف په ډول باندې رسمیږي چې دې ته EEG یا الکترو انسیفالو ګرافي ویل کېږي. دغه موضوع د ویښې په حالت کې، د خوب په حالت کې، د میډ برین په افاتو کې، په سب ډیورل هیماتوم کې، په اپیلیپسي کې او همدارنګه په یو شمېر نور حالاتو کې یو د بله فرق لري. د همدې کبله تشخیصي ارزښت لري. همدا وجه ده چې دې موضوع ته یوه لنډه کتنه ضروري ده. په عمومي ډول د دماغ موضوع په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یو هغه موضوع دي چې نارملي او منظمي، او بل هغه موضوع دي چې هغه غیر منظمي او اب نارملي. خو په خصوصي ډول باندې دماغي موضوع په څلورو برخو باندې ویشل کېږي یا په څلورو ډولونو باندې ویشل کېږي چې عبارت دي د الفا موضوع، بیتا موضوع، دلتا موضوع او تیتا موضوع. اول رضو الفا موضوع ته. د دې موضوع فریکوینسي د 8 تر 14 سایکل فی سیکنډ ته او ولټیج 50 مایکرو ولټه دی. دا موضوع په زیاته اندازه د خوب په حالت کې لیدل کېږي، خو د ویښې په حالت کې هغه وخت لیدل کېږي کله چې دماغ کاملا آرام وي او په یو معامله کې مصروف نه وي. خو کله چې کس د خوب نه راپاڅېږي یا په فکر کولو کې مصروف شي او یا کس ویښې خو په یو جنجالي موضوع کې مصروف شي، نو بیا دا موضوع د منځه ځي او په عوض باندې د بیټا موضوع رسمیږي. دا موضوع په زیاته اندازه باندې د اوکسیپیټل ناحیې د برقي پوتنشیل د کبله، خو کېدای شي چې د پریټل او فرانټل برخو د برقي پوتنشیل د کبله هم رسم شي. بل د بیټا موضوع، دا موضوع لوی دی او زیاتره د ویښ په حالت کې لیدل کېږي. د دې موضوع فریکوینسي د 14 تر 80 سایکل فی سیکنډ او ولټیج د 15 تر 10 مایکرو ولټه دی. خو که چېرته دماغ په یو جنجالي موضوع کې مصروف شي، نو بیا د دې موضوع فریکوینسي کېدای شي چې د 10 نه تر 100 سایکل فی سیکنډ پورې ورسیږي. درېیمې د دلتا موضوع دي. دا موضوع په ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي او دغه فریکوینسي د 1 نه تر 15 سایکل فی سیکنډ او ولټیج د 20 نه تر 200 مایکرو ولټه پورې رسیږي. دا موضوع په ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي او په غټانو کې د خوب په وخت کې لیدل کېږي. که چېرته د خوب نه په غیر په غټانو کې دا موضوع ولیدل شي، نو په زیاته اندازه په انټراکرانیل هایپرټنشن، برین تومورونو او ډپریشن باندې دلالت کوي. او څلورمې تیتا موجودي چې دا موجي زیاتره د
1 نه تر 15 کلنۍ پورې ماشومانو کې لیدل کیږي او د دې موضوع فریکوینسي د 4 نه تر 8 سایکل فی سیکنډ او ولټیج 10 مایکرو ولټه دی. د دې موضوع لیدل زیاتره د دماغ په استحالوي ناروغیو او په رواني تشوشاتو باندې دلالت کوي. دا دماغي موضوع شوې. د دې نه وروسته موږ ته چې راځو یو 2 نور اصطلاحاتو ته سره د دې چې دا د عقلي عصبي سیستم کې بیا په آینده سمسترونو کې لوستل کیږي، خو په فزیولوژي کې ورته اشاره شوې ده. د همدې کبله موږ هم دغه 2 اصطلاحات باندې یو څه خبرې کول غواړو چې دا اصطلاحات عبارت دي د ډیمنشیا او ډیپریشن څخه. ډیمنشیا یا لیوانتوب دا یو د مرکزي عصبي سیستم یو استحالوي ناروغي ده چې هوښیاروالی پکې د منځه ځي، د محیطي چاپیریال سره علاقه پکې د منځه ځي، زیاتره کورني او روحي فاکټورونه پکې رول لري او کس پکې د پیژندګلوۍ قابلیت د لاسه ورکوي. او بل ډیپریشن یو بل حالت دی چې کس د محیطي چاپیریال سره پکې علاقه نه لري، د جنسي عمل سره علاقه کمیږي، سردردي او بېخودي پکې موجوده وي او په زیاته اندازه د نیورو ترانسمیټرونو لکه ناریپینیفرین او سیروتونین د کم او یا نه افراز د کبله منځته راځي. د دې خبرې د ثبوت لپاره چې د دې حالت په منځته راتلو کې د نیورو ترانسمیټرونو نشتوالی او یا کموالی رول لري او که نه، که چېرته موږ یو کس ته داسې دوا ورکړو چې د دې نیورو ترانسمیټرونو افراز پکې کم شي، نو په کس کې به ډیپریشن رامنځته شي یا ژور خفګان به پکې رامنځته شي. خو برخلاف که چېرته داسې دوا ورکړو چې د دې نیورو ترانسمیټرونو په افراز کې زیاتوالی راوړي، لکه برقي شاټونه ورکول، نو بیا به ډیپریشن پکې د منځه لاړ شي. دا هغه 2 اصطلاحګانې شوې چې موږ غوښتل چې دې باندې خبره وکړو. د دې نه وروسته موږ راځو یو بل عنوان ته چې هغه عبارت د اوتونومیک نروي سیستم څخه دی. د دې لپاره چې موږ د اوتونومیک نروي سیستم په دغه عنوان باندې پوه شو او د دې په هغه تعریف باندې پوه شو دا د کوم ځای نه راغلی، نو په اول قدم کې د عصبي سیستم په اناتومیک او فزیولوژیک تصنیف باندې پوهېدل ضرور دي. عصبي سیستم د اناتومي د نظره د 2 برخو نه جوړ دی چې یو سنټرال نروي سیستم او بلې پریفرال نروي سیستم. سنټرال نروي سیستم بیا 2 برخې لري چې یو دماغ او بلې سپاینل کارډ. پریفرال نروي سیستم د 2 برخو نه جوړ دی چې یو پریفرال نرو او بلې نرو ګانګلیا. پریفرال نرو 3 برخې لري چې عبارت دی د کرانیال نرو، چې 2 جوړې دي، سپاینال نرو چې 1 جوړې دي او سپلانکنیک نرو. په همدې ترتیب باندې نرو ګانګلیا هم 2 برخې لري چې عبارت دی د کرانیال نرو ګانګلیا، سپاینال روټ ګانګلیا او اوتونومیک ګانګلیا.
نو د اوتونوم کلمه موږ د اناتومي د نظره په دغه ځای کې را پیدا کړه. د فزیولوژي د نظره عصبي سیستم هم په دوو برخو باندې ویشل شوی چې یو یې سوماتیک نروي سیستم او بل یې اوتونومیک نروي سیستم. د فزیولوژي د نظره موږ د اوتونوم کلمه په دې ځای کې را پیدا کړه. راځو د اوتونومیک نروي سیستم ته چې اوتونومیک نروي سیستم اوس څه دی. نو اوتونومیک نروي سیستم د عصبي سیستم دا کو د فزیولوژیک تصنیف باندې د نظر او که د اناتومیک تصنیف باندې د نظر. اوتونومیک نروي سیستم د عصبي سیستم هغه برخه ده چې په غیر زمونږ او ستاسې د خوښې او ارادي او د کس نه په خپله خوښه باندې د اعشاو وظایف کنټرولوي. مثلا د زړه حرکات په یو دقیقه کې 2 یا 3 یا 15 کراتې روان دي. موږ زړه ته نه دي ویلي چې د حرکات یې پام دی د عادت په حدود کې لاړ شي مخکې. موږ خبر نه یو د زړه حرکات هم روان دي. موږ خبر نه یو د عصبي سیستم حرکات او افرازات په نارمل حالت کې روان دي. موږ خبر نه یو خولې کېدنه د ضرورت په وخت کې صورت ونیسي. موږ خبر نه یو کله چې ویریږو یا په یو ګوټ کې چا باندې یو فردن یو سپی راښکاره شي یا یو بل شي سره مخ شي، ویښتان په پوستکي باندې نیغ نیغ ودرېږي. دا ټول هغه کارونه دي چې دا زموږ په لاس کې نه دي او په خپله باندې د یو چا په واسطه باندې اداره کېږي چې هغه څوک دی؟ هغه اوتونومیک نروي سیستم دی. نو اوتونومیک نروي سیستم د عصبي سیستم هغه برخه شوه. دا که د فزیولوژي د نظره او که د اناتومي د نظره چې په غیر زموږ او ستاسې د خوښې او ارادې نه په خپله خوښه د اعشاو وظایف کنټرولوي. اوتونومیک نروي سیستم د هغه مراکزو د فعالیت په نتیجه کې منځته راغلی کوم چې په سپاینل کارډ، برین سټیم او هایپوتالاموس کې موقعیت لري. ولی ما د لاندې نه پورته خواته لاړم. خط لیکل د پورته نه لاندې خواته، ولې موږ د لاندې نه پورته خواته لاړو؟ ځکه لاندې سپاینل کارډ دی، بیا برین سټیم دی او پاس پسې هایپوتالاموس دی. نو اوتونومیک نروي سیستم د هغه مراکزو د فعالیت په نتیجه کې منځته راغلی کوم چې په سپاینل کارډ، برین سټیم او هایپوتالاموس کې موقعیت لري. خو بر علاوه د دې نه که چېرته د علي مراکزو لکه د سیریبرال کورتکس او نور د دماغ د نورو برخو خوښه شي، د اوتونومیک نروي سیستم وظایفو ته تغییر ورکولی شي. مثلا د سیریبرال کورتکس خوښه شوه، هایپوتالاموس د یوې عضوې د وظایفو باره کې یو رقم تصمیم نیولی، خو د سیریبرال کورتکس نه سایله راغله نو بیا به د سیریبرال کورتکس خبره منظورېږي د هایپوتالاموس نه. یا په برین سټیم کې یو مسله مطرح شوه، بیا به د هایپوتالاموس خبره منظورېږي نه د برین سټیم. یا په سپاینل کارډ کې یو کار وشو خو که د دې ځای نه سایلې راشي نو بیا به د پورتنیو مراکزو خبره منظورېږي نه د ښکتنیو مراکزو. د دې نه علاوه یو تعداد عکسات دي چې په اعشاو کې را پیدا کېږي او د ویسرال ریفلیکس په نوم باندې یادېږي. هم د اوتونومیک نروي سیستم د وظایفو په کنټرول کې داخل دي. دا د دې سره څه فرق لري؟ دا دماغ دی، پورتنۍ برخې دماغ دی، اعشاو ته د ضرورت په وخت کې فرمانونه رالیږي. کله چې یو مشکل منځته راځي دماغ خبرېږي، اعشاو ته لاندې فرمانونه رالیږي. مثلا د یېرې په وخت کې ما مخکې وویله د زړه حرکات زیات شي. په نورمال حالت کې د زړه حرکات اویا دي، خو کله چې ویره رامنځته شي د زړه حرکات کېدی شي 100 تر 180 پورې ورسېږي. نو دا د دماغ نه لاندې سیالې رالي اعشاو زړه له. خو که چېرته یو مشکل په اعشاو کې را پیدا شي نو د همدې عکساتو په واسطه د پورتنیو مراکزو نه هدایت غواړي یا لارښوونه ترې غواړي. مثلا غذا وخوړل شو، معدې ته داخل شو، معده د یو نوي شي سره مخ شوه. عصبي سیستم کې موږ او تاسې لوستي دي
چې هلته یوه کسه تولیدېږي چې د واګو واګل ریفلیکس په نوم باندې یادېږي. واګو واګل دا کسه اوس د پاراسمپاتیک عصبي سیستم کسه ده. کسه پورته ځي پاراسمپاتیک مرکز ته او پاراسمپاتیک مرکز د لاندې خواته د واګل افرنټ الیاف په واسطه سیالي رالیږي معدې ته. معدې کې حرکات هم شروع کېږي، افرازات هم کې شروع کېږي، ټون هم کمیږي، معده سستېږي او په معده کې بیا ډېره غذا هم ځایېدلی شي. او بس نو دا عالي مراکز دي احشاو ته سیالي رالیږي او دا خپل ضرورت د دماغ ته وړاندې کوي. که لاندې مشکل پیښیږي سیالي د دماغ له ځي، دماغ د پاسه فرمانونه رالیږي او که چېرته یو مشکل نه دماغ خبر شو هغه راسن احشاو ته سیالي رالیږي او په همدې ترتیب باندې د احشاو وظایف د اوتونومیک نروي سیستم په واسطه باندې کنټرولېږي. اوتونومیک نروي سیستم د دوو برخو نه جوړ دی چې یوې سمپاتیک او بلې پاراسمپاتیک. د دې لپاره چې موږ او تاسې د اوتونومیک نروي سیستم په فزیولوژي باندې ښه پوه شو د سمپاتیک او پاراسمپاتیک اعصابو په فزیولوژیک اناتومي باندې پوهېدل ضروري دي. نو همدې ځای باندې بس کومه. بل ساعت کې بس موږ د درس موضوع د سمپاتیک عصبي سیستم فزیولوژیک اناتومي او بس. ته توجه نه مننه.